احکامات د اسلام په دوه قسم دي. یو ته مأمورات یای، بل ته منهیات یای. مأمورات مطلب دغه چې الله رب العزت لجانب نه حکم سوی سدا کارونه وکړي. منهیات مطلب دغه چې الله رب العزت فرمایلی چې دغه کارونه ځان وساتئ. نو د شریعت ټول احکامات دا په دوه قسمه سره دي. یو منهیات دي، یو هغه کارونه دي چې الله رب العزت دغه کارو حکم کړی چې دا وکړي. دوم قسم هغه کارونه دي چې الله رب العزت دغه نه منع فرمایلی چې د دین اجتناب وکړي، د دین ځان وساتئ. نو دې ته منهیات یې هغه کارونه چې د الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دا کارونه وکړي، دغه کولو ته اسلام ویل کیږي. او هغه کارونه چې د الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دغه نه ځان وساتئ، دغه نه اجتناب وکړي، دغه نه ځان ډډې ته کوي، دې ته تقوا یې. دغه کارونه کوم انسان ځان ساتي، هغه انسان ته متقی ای، او دې کارونه ځان ساتل دغه تقوا ده. کوم انسان چې د الله رب العزت په اوامرو باندې عمل وکړي، د الله رب العزت خبره ومنله، هغه احکامات چې الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دغه احکامات ادا کړي، دا کارونه وکړي، نو الله رب العزت به هغه انسان ته په دنیا او په آخرت کې جزا او بدله او انعام ورکړي. او هغه کارونه چې الله رب العزت په انسان باندې حرام کړي، انسان یې منع کړی ده او حکم یې کړی ده چې انسان د دغه کارونه ځان وساته. انسان چې له هغو کارونه ځان ونه ساتي، الله رب العزت دغه انسان لپاره د دنیا او د آخرت دی تباہی، د دنیا او د آخرت د ذلت الله رب العزت فیصله کړي. دغه انسان ته چې الله رب العزت د منهیات او نزان نه ساتي، دای په حرامو کې واقع کیږي، دای ناجایز کارونه کوي، هغه کارونه کوي چې الله رب العزت دغه کارو چې انسان منع کړی ده، دغه انسان الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې ذلیل کوي او عذاب او سزا ورکوي. انسان کنیک عمل کوي، کبد عمل کوي، دا د په زندگی او د په جسم باندې اثر انداز ده. انسان کنیک کارو کی، نیک عمل انسانی د نیک عمل په د زندگی باندې د په جسم باندې اثر کوي. لکه څنګه یو انسان سیخ خوراکو کی، خ چخاک کوي، خ بهترین میوه، خ طاقتور خوراکونه استعمال کی، دغه طاقتور اشیاء استعمالول خوړل د انسان په جسم باندې اثر انداز کیږي. بیا معلومیږي چې دغه انسان دغه خوراک کړی، په دې کې دغه طاقت د خوراک له وجې پیدا شوی. لیکن دغه انسان کچيري ګنده خوراکو کی، ناکاره خوراکو کی، خراب خوراکو کی، اگر کا غشائی د خوراک کی، د چخا کی، د انسان په جسم باندې اثر انداز کیږي، بیا انسان ته بیماری راحق کیږي، په قسمه بیماریانو کې مبتلا کیږي. دغه رنګ الله رب العزت چې د کوم احکامات او حکم کړی دا، کوم کارونه به مسلمانانو باندې لازم کړی دي، مسلمان چې دغه کارونه کوي، په هغه طریقه باندې رواني، په هغه احکامات او عمل کوي، دا د په زندگی باندې اثر انداز کیږي. د په زندگی کې بیا دغه اعمالو له وجې اثر پیدا کیږي، دغه اعمالو له وجې د په زندگی باندې اثر ورځي. او کچيري یو انسان بد عملی، هغه کارونه وکړي چې الله رب العزت انسان له یغونه منع کړی، هغه د الله رب العزت له جانب نه انسان دی یغونه منع کړی سوی، او د الله رب العزت له جانب نه فیصله سوی چې دغه افعال، دغه اقوال، دغه کارونه حرام دي او انسان هغه کوي، دغه انسان په زندگی باندې دغه بد عملیم اثر ورځي.
بیا دغه انسان دغه زندگی تباکل زندگی، بیا دغه زندگی دی الله رب العزت دی معصیت والا زندگی دی نافرمانی زندگی سے دی خپل معاشره کی تیرئی دی خپل زندگی دی الله رب العزت په نافرمانی کی تیرئی دی الله رب العزت احکامات تر ګول ادي کوي. بیا دغه انسان په زندگی کې خوان نه، بیا دغه انسان زندگی الله رب العزت تنگ کی، الله رب العزت مختلف مشکلات و شکار وګرځي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کوم انسان سے دما په احکامات او عمل نو کو دما د قرآن نه مخ وړاو دما خبره او نه منله د ګناه کارونه په زندگی کې رایج کړ، د ګناه په کارو باندې روان او حرام کارونه کول، فإن له معیشة ضنکا، زندگی به تنگ کم. بیا په زندگی کې د سکون او اطمینان نه، بیا په زندگی کې د خوند نه حاصلېږي، د زندگی به هر جانب نه تنگ کم، زندگی به تباکل زندگی وګرځوم. یو شی به د دنیا د راحت د سکون د اطمینان ذریعہ نه ګرځي، اسباب د سکون او اطمینان بلد سره زیاتی کثیر تعداد و اشیاء د زندگی د په زندگی کې موجود دي، مکانونه به موجود دي، گاڑی به قسمه قسمه موجود دي، هر قسمه ذخایر بلد سره موجود دي، لیکن الله رب العزت فرمایي دی دنیا خوشحالی به بیا د نه نصیب کیږي. وجه دغه د الله رب العزت فرمایلی چې ما احکامات خاطه ورغولي، هغه کارونه چې الله رب العزت فرمایي چې کوم کارونه دته د خوشحالي ذریعہ ګرځي، هغه کارونه د الله رب العزت په احکامات او عمل کول او د نواهی او نظام ساتل. د الله رب العزت چې کوم شی حکم کړی د چې انسان دا کار وکړي په یو باندې کار کول، او الله رب العزت چې کوم کار نه انسان منع کړی د دغه نظام منع کول، اصل مقصد او اصل خوشحالي انسان ته به دې کې حاصلېږي. نو کوم انسان چې د الله رب العزت د قرآن نه، د الله رب العزت د احکامات او د الله رب العزت د اوامرو نه مخ واړه، او الله رب العزت فرمایي د خوشحالي په دنیا کې پیدا نه کړي، دغه انسان به بیا مطمئن نه وي په دنیا کې، اگر که د سره د زندگی اسباب ډیر زیات دي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایلی چې څومره مشکلات انسان ته په دنیا کې رسیږي، دغه مشکلات د خپل اعمالو له وجې رسیږي. دغه معاشره کې چې کوم فساد راځي، دنیا کې فساد راځي، دنیا کې کاتسالی راځي، بے وخت بارانونه راځي، ظالم حکمران مسلط کیږي، دا د انسان خپل کرتوت ته چې انسان بدعملی وکړي، هغه بدعملی د الله رب العزت نافرمانی د غاړې طوق وګرځي. بیا الله رب العزت په مختلفو مصائبو کې الله رب العزت دغه انسان گرفتار. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوم مصیبتونه چې تاسو ته رسیږي اے انسانانو، دا د تاسو د خپلو د لاسو کړنې دي، د تاسو د اعمالو په سبب سره تاسو ته ملاویږي. تاسو چې کومې بدعملۍ شروع کړې دي، دغو بدعملیو له وجې دغه د دنیا مصیبت او مشکلات سره مخامخ کیږئ. ویعفو عن کثیر. الله رب العزت فرمایي د ډېرو ګناهو خو زه په دنیا کې عفو درته وکړم، تر ډېرو ګناهو خو زه در تېر سم. دغه نه باوجود تاسو ته په دنیا کې مشکلات، مصیبتونه، غمونه او دردونه او تکلیفونه تاسو سره مخامخ سي، او اکثره ګناهونه خو زه در معاف کړم، در تېر سم. دغو سزاګانې زه تاسو ته نه درکوم. کچیرې په معاشره کې انسانیت دی، الله رب العزت په هدایت باندې روان سي، د الله رب العزت په دین باندې روان سي، د الله رب العزت احکامات عملي کې په معاشره کې به سکون، اطمینان، خوشحالی دغه معاشره تراسی. لیکن نن معاشره، نن انسانیت ټول بے سکونه، بے اطمینان او په غم کې مبتلا ولې ده. موږ او تاسو سپینګیرو ته دا خبره معلومه ده، موږ او تاسو سپینګیره بل پاس راتله لوګه تند به راوړله،
دغه علاقې ته او دغه علاقه کې په یخ کې خواري وکړي شو بیا به شپږ یا اووه میاشتې یا پنځه میاشتې هغه کومه خواري چې شلې وه هغه به بیا په ګرمي کې خپلو علاقو ته ته هغه به ښه په اطمینان سره خوړل راحت به وو اطمینان به وو په خپل منځ کې محبت خپل منځ کې تګ راتګ د یو بل سره محبت وای هر یو کس به یو ډېر قومي انسان به هم نه و لیکن دومره ګران به ورته معلومېده لکه یو ورور غوندې هغه انسانان نن په معاشره کې هغه د موږ سپین ږیري نن په معاشره کې موجود دي لیکن نفرت عداوت بدنیتی دا ولې راغله چې اصل مقصد دغه ده چې د الله رب العزت دین موږ پرې ایښی ده د الله رب العزت احکامات انسانیت پرې ایښي هغه احکامات چې الله رب العزت منع کړي معاشره په هغه باندې په کثیر تعداد سره روانه ده نو الله رب العزت هغه معاشره چې د محبت والا معاشره وه هغه معاشره چې د یو بل سره محبت انس ویه هغه الله رب العزت په عداوت بدل کړه هغه الله رب العزت په بې اطمیناني باندې بدل کړه هغه الله رب العزت په یو بل باندې د عدم اعتماد باندې الله رب العزت بدل کړل یو هغه وخت د موږ او د تاسې د سپین ږیرو چې د یو سپین ږیري په کور کې به 10 روپۍ موجودې وي او بل کور کې به پیسې نه وي خپل هغه 10 روپۍ به 15 روپۍ دته ورکړي یو خدا ده چې د قرض په تور باندې ورکړي قرض به هم نه ولې بلکې د هغه سره د محبت او د ورورګلوي په وجه سره بیا هغه روپۍ ورکړي که خدای درکړي راکړي که نه کړي در هېڅ پروا نشته ما درته بخښلې وي دومره محبت نن هغه پښتانه هغه د غیرت تعبیر کوونکي خلک له یوې روپۍ نه بل مسلمان ورور ته نه ورتېرېږي وجه دغه ده چې موږ د الله رب العزت له دین نه مخ اړولی ده علما فرمایي کله چې انسانیت د الله رب العزت احکامات پرېښول الله رب العزت له ده سره محبت ختم بیا د دغه محبت ختمېدا علامه دا ده چې دی دنیا ته وسپارل شي بیا د دنیا د اشیاو سره محبت له مال سره محبت له بیبي سره محبت له اولاد سره محبت له ګاډي او د ځمکو سره محبت دغه د دنیا محبت دی چې د الله رب العزت محبت له ده سره ختم شو نو الله رب العزت بیا دنیا ته وسپاري بیا د دنیا په محبت کې دی لګیایي د الله رب العزت د دین نه غافل شي بیا د دین کارونه دی کم کې او د دنیا کارونه زیات دغه اصل کې الله رب العزت ته غصه شوی او الله رب العزت له ده نه ناراضه ده بیا دی د غفلت زندگی تیرهی د الله رب العزت له جانب نه بیا د مرګ فیصله وشي او دی وفات شي زندگی ټوله د الله رب العزت په نافرمانی کې زندگی ټوله د شریعت مخالف زندگی ټوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مخالفه تیر شي لیکن دای نه نو په سبا کې سبب عمل کم سبب عمل کم سبب عمل کم په سبا کې د تمرګ راسي او دنیا ناستر کې پټي اصل وجه دغه ده چې د دین سره محبت د مسلمانانو ختم کله چې د دین سره محبت ختم شو په احکاماتو باندې عمل پرې کول کله چې احکاماتو باندې عمل پرې کول الله رب العزت د انسان سره چې کوم محبت دی الله رب العزت و هغه محبت الله رب العزت له انسان نه لری کوم رحمتونه چې په انسان باندې دی الله رب العزت د محبت له وجه نه راوړېدل هغه الله رب العزت موقوف کړ او بند کړ بیا دغه انسان دی الله رب العزت په نافرمانی کې دی الله رب العزت په غلار باندې روان سي هغه د شیطان والله بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر ظاهر سو اشکار سو وړ سو خپور سو فساد په دنیا کې هغه دنیا کا وچی کلندای په دریاب او وچه په دوارو کې فساد راغی او د فساد وجه دا د بما کسبت اید الناس دغه فساد سے په معاشره کې راغی دا د خلقو د کرتوتات او وجه نه د خلقو د اعمال او وجه نه د خلقو د بد عملی له وجه نه په معاشره کې فساد خور سویا ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون الله رب العزت فرمایي چې په دنیا کې مسلمانانو ته کوم عذاب کوم تکلیف کوم درد سے زرا سوال او دغه درد او تکلیف دی او گناهونو وجه د شدای په گناهونو کې مبتلا دي لدی وجه نه شدای خبردار سی او د الله رب العزت جانب ته واپس
هغه بد عملی چې د دوی په زندګۍ کې دغه بد عملی موجود دي او د هغو له وجې نه په معاشره کې فساد خپور شوی د معاشره بې سکونه ده بې اطمینانه ده. الله رب العزت فرمایي دوی ته تنبیه د دغو خپلو ګناهو په وجه سره حاصله سي چې موږ د الله رب العزت نافرماني کړې ده. نو الله رب العزت ځکه معاشره کې فساد راوستوي. معاشره الله رب العزت د موږ د ګناه له وجې نه مفسده کړه ده. الله رب العزت د یو بل په زړه کې عداوت، دشمني، بدنیتي الله رب العزت غورځاره کړه. وجه دغه ده چې الله رب العزت په دین باندې عمل پرېښودل سو، د الله رب العزت احکامات پرېښودل سو. کوم کارونه چې په انسان باندې لازم و انسان هغه پرېښول، کوم کارونه چې انسان الله رب العزت منع کړی و انسان په هغو کې مبتلا ده. له دې وجه نه انسان که څومره کوشش د دنیا په راحت ګټلو کې وکړي، د دنیا په اطمینان کې وکړي، دغه انسان اطمینان او راحت نشي حاصلولی. انسان ته به خوشحالي او د زړه سکون هلته میلاویږي چې د خدای خبره ومني. ځکه سکون ورکوونکی ذات الله رب العزت ده او د انسان سکون چې الله رب العزت او راحت چې الله رب العزت یې ښیي ده هغه الله رب العزت په خپل دین کې ښیي ده، په نیکو اعمالو کې یې ښیي ده. او بې اطمینایي، بې سکوني، فساد چې الله رب العزت په دنیا کې راولي هغه د ګناه په اسبابو د دنیا د ګناه په کارو کې چې معاشره کې د ګناه کارونه عام سي بیا الله رب العزت په دنیا کې فساد راوړي. موسی علیه السلام په باره کې راځي. موسی علیه السلام الله رب العزت ته وفرمایل چې الله رب العزت د داسې خفګان او د خوشحالي علامې څه دي؟ الله رب العزت ورته وفرمایل ای موسی د ما د خوشحالي هم درې علامې دي او د ما د خفګان هم درې علامې. کله چې زه د انسانیت نه خوشحاله یم نو دغه درې علامې به په دنیا کې موجود دي، او کله چې زه د انسانیت نه خفه یم، ناراضه یم، نو دغه درې علامې به موجود دي. ای الله رب العزت د نافرمانی د ګناه د تا د خفګان علامې کومې ځینې دي او د خوشحالي علامې د کومې ځینې دي؟ موسی علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي ای موسی کله چې زه په معاشره کې د انسانیت نه راضي سم مال به سخیانو خلقو ته ورکم، د الله رب العزت په لار کې به لګوي. مال به جمع کول نه غواړي بلکې څومره مال چې ګټي د الله رب العزت په لاره کې به په دین په کار کې لګوي، کار کې به لګوي چې هغه د آخرت لپاره ذخیره کیږي. دومره علامه د ما د راضیواله دا ده چې زه به حکمرانان په انسانیت باندې عادلان هوښیار خلک به حکمرانان کم، له خپل رعیت سره به انصاف کی، له خپلو خلکو سره به ډېر محبت انس او محبت یې لدی، د خپل رعیت سره به محبت یې او له خپل رعیت سره به عدل او انصاف کوي. له چا سره به معاشره کې ناانصافي او ظلم او زیاتی نه کیږي. درېیمه علامه موسی علیه السلام ته الله رب العزت فرمایل باران به په وخت باندې کیږي. کله چې انسانیت د الله رب العزت مخلوق باران ته محتاج ای ضرورت لري په هغه وخت کې به الله رب العزت فرمایي فیصله د باران کیږي، باران به په وخت باندې را نازلیږي، باران به په وخت باندې کیږي. موسی علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي موسی چې زه خفه سم بیا د ما درې علامې دي. یوه علامه مې دا ده د وخت مالدار خلک به سخت بخیلان، مال به بخیلانو خلکو ته ورکم، مال به له جوب نه نه وځي، د الله رب العزت حق به نه ادا کوي، د خپل ګاونډي حق، د یتیم حق، د کمزور حق، د بیمار حق به نه ادا کوي. مال به ذخیره اندوز کوي، دغه مال به ساتي. مالی 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 حدیث کې راځي دا نارې به وایي دما مال دما مال دما مال تر دې پورې چې دی به مړ شي په دغه کرسۍ باندې چې دا مال دی ساتي بیا به بل بچی کیني هغه به له دغه سخت بخیلي هغه به دغه مال حفاظت کی د الله رب العزت په لاره کې بیا نه لګوي دغه مال به دغسې کوړه پاته شي. بیا موسی علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي چې دومره علامه مې د خفګان دغه ده چې حکمرانان به بیوقوفه ظالمان په معاشره باندې مسلط کړم، حکمران به د خپل رعیت سره ظلم او ناانصافي کوي،
داسې فیصلې به کیږي چې د خپل معلومات نه چې دا فیصله مې صحیح وکړه که غلطه مې وکړه. بېوقوفه کمکل خلک و حکمرانان مسلط کړه. درېیمه علامه د ما د خفګان دغه د بارانونه به بې وخته کیږي. کله چې مسلمانان فصل وکړي بارانو ته ضرورت دي، مخلوق بارانو ته ضرورت لري، مسلمانان د استسقا لمونځونه کوي، باران به نه کیږي. لیکن کله چې فصلونه پاخه سي، کله چې باران درېدو ته ضرورت دي، د ما له جانب نه به فیصله د باران وسي، فصلونه به تباه سي، زندگی به د انسانانو مفلوج او بند سي. دغه درې علامې د الله رب العزت له جانب نه د خفګان د موسی علیه السلام ته الله رب العزت وفرمایل. نن دغه درې علامې ټولې موجودې دي. الله رب العزت د انسانیت نه ډېر خفه ده. نو محترم ورونو، الله رب العزت سره مسلمانانو د انسانیت نه خفه کیږي هغه د احکاماتو د پرېښولو په وجه سره، او د الله رب العزت د نواهیو کې د انسانیت د مبتلا کېدلو له وجې الله رب العزت خفه کیږي. نو ما په اول کې خبره درته وکړه چې احکامات د الله رب العزت په دوه قسمه سره دي. یو هغه احکامات دي چې الله رب العزت هغو کړلو حکم کړی دی چې دغه کار وکړه، لمونځ وکړه مسلمانه، زکات ورکړه مسلمانه، روزه ونیسه د روزې په میاشت کې، حج در باندې لازم د حج وکړه، د مور پلار خدمت وکړه، د ګاونډي سره بهترین سلوک وکړه، ظلم مه کوله خپلو ګاونډیانو سره، خپل اهل او عیال د جهنم له اور نه وساته. دا د الله رب العزت له جانب نه احکامات دي، حکم پې سوی ده. او دوم منهیات دي چې الله رب العزت فرمایلي چې له دغو کارو نه ځان وساته. حرام مال نه ځان وساته، ملاوټ نه ځان وساته، بل مسلمان دوکه کولو نه ځان وساته، زنا نه ځان وساته، سود نه ځان وساته، حرام خوري نه ځان وساته، بل مسلمان مال نه ځان وساته، په ناجایزه طریقه باندې یتیم مال نه ځان وساته. نو دا د الله رب العزت له جانب نه حکم ده چې له دغو نه ځان وساته. هغه کارونه چې د الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دا کار وکړه دې ته اسلام یایي. کوم انسان چې د اسلام مسلمان والے دعوه لري او هغه کارونه کوي هغه حقیقي مسلمان. مسلمان هغه چاته ویل کیږي چې هغه کارونه کوي چې الله رب العزت له جانب نه حکم سوی چې دا کارونه وکړه دې ته مسلم یایي. او متقی انسان هغه چاته ویل کیږي چې د کومو کارونه الله رب العزت منع فرمایلی ده چې دا کارونه مکه دې ته تقوا یایي. کوم انسان چې له هغه نه ځان ساتي دې انسان ته متقی یایي. نو ټول احکامات الله رب العزت په دوه قسمه سره دي. یو مأمورات دي چې د کومو کارو حکم الله رب العزت کړی، یو منهیات دي چې د کومو کارونه الله رب العزت انسانیت منع کړی ده. کچېرې انسانیت په دغو دوو کارو باندې عمل وکړي، هغه کارونه چې الله رب العزت له جانب نه حکم سوی وکړي، او هغه کارونه چې د کومو کارو الله رب العزت حکم کړی چې انسان ځان وساته، نو الله رب العزت دغه انسانان د دغو کارونه ځان وساتي. الله رب العزت په د معاشره کې اطمینان او سکون او عدل او انصاف والا فضا راولي. کچېرې په دغو دوو کارو باندې انسان په دغو دوو کارو کې ملاوټ او دوکه شروع، هغه احکامات چې حکم یې سوی چې دا کار وکړه په هغو احکاماتو کې دو نمبري شروع کې ګډوډ صحیح طریقه سره نه کړي، او هغه کارونه چې الله رب العزت منع کړی دی په هغو کې ګډوډوالی کې دوکه او فریب سره هغه کارو باندې نوم بدل کی، بل نوم ورته کېږدي، نو الله رب العزت په دې معاشره کې فساد راولي. دغه معاشره کې به الله رب العزت بې اطمیناني راولي. لکه نن سبا چې بې اطمیناني معاشره کې هر قسمه فساد، قتل او قتال، دوکهبازي، ډاکې وهل کېږي. باوجود د دې نه چې د دنیا اسباب په دنیا کې ډېر زیات مخکې زمانو باندې د یو انسان نظر وغورځوي، څومره کاتسالي، څومره کمزوري، هغه نعمتونه چې موږ او تاسو ته الله رب العزت په وافر په زیات مقدار سره راغلي، څومره قلت و څومره کمی، لیکن معاشره کې سکون او اطمینان، معاشره کې خوشحالیانې د یو بل مسلمان سره محبت په معاشره کې موجود و. لیکن نن د دنیا اسباب په معاشره کې زیات دي، لیکن بې اطمیناني، د یو بل سره دشمني، د یو بل سره کینه او بغض زیات ده. وجه دغه ده چې الله رب العزت په احکاماتو عمل پرېښول سوی ده. کوم کارونه چې الله رب العزت انسان تېر منع کړی په هغه باندې عمل زیات سوی ده. نو الله رب العزت خپل رحمت د انسانیت نه بیا اوچت، چې کله د الله رب العزت رحمت د انسانیت نه اوچت سي،
بیا معاشره کې فساد، معاشره کې بگاڑ، بے اطمینانی، بے سکونی، معاشره ټوله سرګردانه. نو په دغه معاشره کې چې الله رب العزت اطمینان او سکون یې ښیي ده، هغه په دین باندې عمل ده. او په دین کې د دغو دوو شیانو حکم ده. یو هغه کارونه کړل چې د کومو کارو حکم الله رب العزت کړی، او دوم هغه کارونه پرېښول چې کوم کارونه الله رب العزت منع کړي، حرام کړي دي. بیا به په معاشره کې اطمینان راځي، په معاشره کې به سکون راځي، د یو بل مسلمان په زړه کې به محبت. که دغه کارو باندې مسلمان عمل ونه کړي، الله رب العزت په قرآن مجید کې بار بار مثالونه ذکر کړي چې اے مسلمانانو، تاسو خو د مخکې قومو هغه مثال کله کله چکر په دې دنیا باندې وهئ. تاسو خو په دې دنیا کې خلق عاد او سمودیان او بني اسرائیل او فرعون خو ګورئ، څومره لوی لوی خلق، څومره مضبوط مضبوط خلق، څومره مالونه ما ورکړي وو. د غرونو به یو کس یو مکان جوړ کړی و، د غټ غرونه به مکان تراشلی وي، وایه مکان به جوړ کړی. هغه غټ غټ خلق ما څرنګه تباه کړه، وجه دا وله چې د ما دین یې پرېښود. دا مثال الله رب العزت مسلمانانو ته ورکوي. دغه رنګه به تاسو ته عذاب درکړم که چیرې م له دین نه لاس واخیست، چیرې بېدیني طرف ته ولاړئ، د شیطان په خبره باندې م عمل وکړئ او د ما احکامات هم پرېښول. بیا الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلي معاشره به بهترینه معاشره، اطمینان او د سکون والا هلته ګرځي. د ما د نعمتو دروازې به هلته په تاسې باندې خلاصیږي، د ما د رحمتو دروازې به هلته خلاصیږي، د ما د مغفرت دروازې به هلته خلاصیږي چې کله تاسې د ما طرف ته بیرته راواپس شي او رجوع. نو محترمو مسلمانانو، هر مسلمان باید د الله رب العزت طرف ته رجوع وکړي، خپل تیرو ګناهو باندې الله رب العزت نه توبهګار شي او استغفار وغواړي، او راتلونکي زندگی د الله رب العزت د احکاماتو مطابق او د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو مطابق تېره کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټول په دین باندې روان کړي.